حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د فارس د ایران د اصفهان د یو علاقې اوسیدونکو د مذهب په اعتبار سره د مجوسیو مجوسیان ویل کېږي اور عبادت کوونکي ته څوک چې اور ته عبادت کوي نو د خپل مذهب مطمئن نو اور په د عبادت باندې د مطمئن نو او په دې باندې د سره عقلی دلیل داو چې کوم اور مونږه بلو او هغه اور ته وجود مونږه ورکو چې سو پوری مونږه نه بل کړي اور وجود ته نشي راتلې نو دا هغه اور عبادت مونږه څنګه وکړو چې دا غي موجودین په خپل مونږه یو نو لہذا مونږ خپل خالق په خپل وجود تراول او بیا د هغه عبادت کو نو اول د خپل معبود دا موجود کو بیا د هغه عبادت کو نو خالق دا څه پکار دی چې دا د مخ کې نه موجودي او همیشئ دا خالق نه دی خود دې په طلب کې د چرته بار وته نو اراده دا وا چې زه دین حق ولټوم دا تلاش کم او په دې ځان پویا کم یو ځل د بابا د کور نه روان شو د پلار ذمہدار کاکاو او د چې کله پیدا شوی نو دلې نوم یخه او معبا او د پلار نوم ابو زخشان نو دا ابو زخشان د کور نه وته ته وی ته داسې وکا چې هغه پلان کې پټي تلار شو دا پټي نن دیکبالو که ځکه دا ذمہدار کاکاو او زما چرته کار دی دوی سیدا دی هغه پټي طرف روانو په لار کې دته یو قافله میلا وشو د عیسایانو دا قافله ورو سره خبرې اترې وکړلې هغه ورته د خپل مذهب مطابق وي چې مونږ عیسی علی السلام منو آسماني کتاب منو بیا خپل احکامات د داغوینه مطمئن شو الته داغوی په لاس ایمان راوړو چې پلار ته پته ولګې د نو د قید کو یو سورج د پکور کې قیدو د په سچل ول د خپل پلار نه ځان خلاص کو او لارې ته وروته او د انتظار کو چې ما ته داسې یو بل قافله میلا وشي د عیسایانو چې د دې ځینه لاړ شه نو یو قافله د عیسایانو میلا وشوه او د هغه ځینه اوته روان شو مختلفو علاقو ته دی تللی دی د ایران نه د سفر شروع کړی دی په دې سفر کې د شام ته تللی په دې سفر کې د موصل ته تللی دی په دې سفر کې د حجاز ته تللی دی په دې سفر کې د یثرب مدینې ته را رسېدلی دی میس کې مولا علی قاری رحم الله فرمایي چې د لسو دا پاسه هغه فرمایي بضعة عشره ویل کېږي د لسو نه واله تر د 19 پورې دونه ممالک دونه کلی د کتلې د دین حق پسې د چې کله د عیسایانو سره رااله نو سلور 15 د عیسایانو پادریانو سره د وخت تیر کړی دی یو پادری سره د وخت تیر کو هغه ته وفات شو بل پادری سره وخت تیر کو هغه ته وفات چې کوم یو وفات کړي د ته به وصیت کو پلان کې ذکر ډېر لوی پادری دی هغه لا بلاړ شه دی به ولا لاړ د یو پادری سره وو هغه چې کله مرض الموت ته نږدې شو نو دته وصیت وکړو وی د عربو په ځمکه په حجاز کې به یو پیغمبر پیدا کیږي او هغه به نبی آخر الزمانی دا هغه پیغمبر خصوصیات بدایي چې هغه به د خلکو صدقې نه خوري هدیه به ول خلک ورکې دا به استعمالي او دا هغه په شابه مهر نبوت وي دا پیغمبر چې کله رااله نو بس دین حق دا هغه سره دی موږ سره دین حق نشته ته په ایمان راوړه بس د دې نه فیصله وکړه چې زما او حجاز ته ځان رسوم خو اوس حجاز ته لاړ شم د چا سره نو د یو ورځ وکتل یو قافله را روانه د قافلې والو نو د پښتنه وکړه چرته ځي هغوی مونږه حجاز ته روان یو دا د بنو کلب قبیله قافله وه بنو کلب قبیلې والو دی ور سره روان شو هغوی د ځان سره روان کړو دا خو داسې کس چې نه مخکې وروسته هېڅوک هم نه و څو ورځې د یو څو علاقو وهلی مسافرو هغوی په لاره کې په یهودیانو خرڅ کو چې په یهودیانو خرڅ کو نو بیا د یهودیانو سره به اوسېدو نو د په حجاز کې د یو یهودي سره یو ورځ د یثرب نه مدینې نه یو مرګره د هغه یهودي رااله او چې رااله د سلمان فارسی خوښ شو نو هغه ته د غلام په مارا خرڅ کا هغه په خرڅ کو د دې ځنه روان شو رااله یثرب ته یهودي سره ځکه هغه غسته غلام یو د چې کله یثرب ته رااله مدینې ته د مدینې په اطرافو کې د یهودي اوسېدو د هغه غلام دی هغه سره اوسېږي خو چې د کله مدینې ته را داخل شو یثرب ته را داخل شو د چې وکتل اطرافو کې ونه ولاړې دي دته یو عیسائی ویلیو چې یو نخ دغه پیغمبر دادا هغه په داسې علاقې په حجاز کې چې په هغه علاقه کې به کجوري ډېرې زیاتې دی وی چې بس دا علاقه خو راته میلا وشو دلته کجوري ډېرې دي خوشاله شو هغه يهودي سره خدمت به کو یو ورځ ونه پاس ونه ته خطل د سره ماتي
یو کس په منډه منډه رالی او دی یهودي ته وی هغه د نبوت دعوه چې کړې وه هغه کس د مکې نه راغلی په قبا کې دی او دا خلک ملاقاتونو له روان دي بس دی ناګهانه راکوشو هغه نه تپوس وکړو څوک دی او کوم ځای کې دی نو هغه یهودي دی ووایي خپل کار سره کار ساته ستا په دې کې څه کار دی بس ده پې ځان خاموش کړو څه وخت پس ده ته اطلاع میلاوه شو چې مدینې ته را داخل شوی او غرقد په مقام باندې یو جنازه د هغه جنازې ته راغلی دی دی لاړی د جنازې ته چې لاړ نو رسول الله مبارک راغلی او د الله پیغمبر جنازه وکړله بیا رسول الله مبارک سره خلکو ملاقاتونه کول دی د الله پیغمبر پسې شاته شاته ګرځېده رسول الله مبارک پې پوه شو چې د څه مقصد دی الله پیغمبر د ته وکتل دی شاته ولاړو رسول الله مبارک زر خپل دا صادر مبارک لرې کو او ده ته خپله ملا وښودله وی دا ګوري یا رسول الله وی دا ګورم رسول الله مبارک مطلب دا و چې ته مهر نبوت ګوري بس د ناګهانه خوله پې ولګوله او دا مهر نبوت یې ښکل کړو او د رسول الله مبارک په لاس ایمان راوړو اسلام کې داخل شو بیرته لاړ هغه یهودي سره غلامي کوي خدمت کوي هغه ته خفه دی دی ورته وایي چې ما آزاد که هغه یې نه آزادوي یو ورځ رسول الله مبارک لرالی الله پیغمبر ورته وي ستا د آقا ته آزادوي نه وی د الله پیغمبر په ډېر لوی شرط مې آزادوي وی څه شرط دی وی هغه وایي چې ماله به یو داسې باغ جوړوي چې په هغې کې کم از کم 300 کجوري او دویم شرط یې دا دی ماله به 40 اوقیې سره زر راکوي اوس دونه طاقت خو زما نشته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وی د کجورو ډکې را پیدا کړي صحابه کرام ووتل 300 د کجورو ډکې را پیدا کړي رسول الله مبارک دا باغ ولا نال کو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذمہواری واغستله وی دا 40 اوقیې بدله در کوم حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ته آزاد کو چې آزاد کده به د رسول الله مبارک په خدمت کې وو بیا یو غنیمت کې رسول الله مبارک ته سره زرال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اقاله ورکړو د رسول الله مبارک سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خندق په موقع باندې رسول الله مبارک ته اطلاع میلاوه شو د مکې والا راځي په مدینه حمله کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو سره مشوره کوله چې څه وکړو نو صحابو مختلفې مشورې ورکړي چې الله پیغمبر دا کو حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته وی چې اصفهان فارس کې وکلا داسې حالات پیښ شو نو هغه خلکو به خندقونه کنيستل چې د دشمن د قافله ر خو روانه وړي دا مشوره رسول الله مبارک خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه مشورې عملو کو د خندق کنيسته دا صحابه کرام په خپل ګلګیا دي انصار وای دا سلمان فارسی ډیر خوښ دی دا زمونږ نه دی مهاجرین وای دا سلمان فارسی ډیر خوښ دی دا زمونږ نه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا جمله واورید الله پیغمبر ورته وی دا سلمان فارسی د مونږ نه دی خدا د اهل بیتونه دی دونه لوی مقام د رسول الله مبارک ورک د رسول الله مبارک نه روایت ذکر کوي